کم ماشوم چې پیدا شي او څوک پې ومه ونه کړي، څوک بې حقیقه ونه کړي، د قیامت په ورځ به هغه څه کوي. نو ویډیو را سره مکمل وګورئ. د مولانا بجلیګر صاحب یو ډېر زبردست بیان دی، مرحوم صاحب. تاسو ته پته ده بجلیګر صاحب، مولانا بجلیګر صاحب وختي وفات شوی دی. په کمنټ کې ورته دعاګانې هم کوئ او ماشاءالله هم ولیکئ. یو ډېر زبردست بیان دی. که تاسو وکئ نو هغه مخکې هم ځینې خبرې کړې، که اوس هغه تاسو په دې معاشره کې وګورئ نو هغه رښتیا دي. نو یو ډېر زبردست بیان دی. بیان ځکه ضرور واورئ چې موږ ځان ته مسلمانان وایو او دا ماشومان کېږي او ومه پې کول پکار دی او که نه دي، حقیقت ورته وایي یا ومه. نو ویډیو ضرور وګورئ پښتنو، موږ رنګه د دې نه ډېر زیات محرومه یو. نو ویډیو به ضرور ګورئ او د نورو ملګرو سره به ضرور شیر کوئ. ویډیو سره مکمل شریکه کومه، لیکن مکمل به ګورئ. ماشوم پیدا شو د هغې عقیقه یې ده هلک دوه جیلې دي او د جیرۍ یو چیلی دی. چیلی معنا بکری یا یو ګډ دی یا دوه ګډه، یا یو چیلی دی یا دوه چیلي. دا به کوي کله اوس دا پوښتنو باندې به ورباندې غوږونه شنه شي. زوی مې شوی دی چې عقیقه یې په دویمه ورځ وکړه، هغه ورځ یې دوی ته اوس پته نشته. زه وایم نه اوس مې چاته وي چې هر سړی ته وتلی، هر سړی خدای داسې اختیار راکړی چې په دې پاکستان کې مې یو څو کلاګانې د سرونو جوړې کړې، د خښتو په ځای مې پکې سرونه کېښودل، هر سړی ته وتلی. نو زوی راوړله تکړه وې څټه دینځه او په عقیقې ورځ یې نه پېژني چې عقیقه یې په دویمه ورځ کېږي. د عقیقې ورځ یو څه واوره، اوومه ورځ به یو چیلی یا دوه چیلي حلالېږي، یا څوارلسمه ورځ یا یوویشتمه ورځ یا څلوېښتمه ورځ، اوومه، څوارلسمه، یوویشتمه یا څلوېښتمه. په دې څلورو کې دی چې په هر یو برابری راتلو او عقیقه دې پرې وکړه، دا ماشوم به په قیامت کې بیا د مور او پلار شفارس کوي. او که دا عقیقه په کوم ماشوم نه وي شوي نو دا ماشوم به د مور او پلار شفارس نه کوي. اوس د یو سړي ماشوم وشو، وسې نشته د چیلي اخیستو، چې وسې نشته نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان وي. خوارې غریبې زکات در باندې نه دی فرض، نو عقیقه خو سنت شی دی. اړه دې و پیسې نشته نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان وي. نو دا ماشومان به د مرګ نه وروستو اوس یو سوال بل دی، دا خو د مسلمان د ماشومانو